اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. آیت کریمہ کی بظاہر باندی د بعضو خلقو سے اعتراضات دی او بیا دا غی جوابات خدا غی نمخ کی منگ دا آیات ترجمہ کو او بیا دا غی اعتراضات و جوابات بکو. نو قرآن کریم ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ویل سلیمان علیہ السلام اے رب بخن او قیماتا بخن او قیماتا. او دویم نمبر وَحَبْ لِئِ مُلْكًا او ابخیماتا بادشاہی لا ينبغی چی مناسب نوی لأحدیم یوتن لا من بعدی رستو زمانا داسی بادشاہی چی مناسب نوی رستو زمانا. انکا انت الوہاب یقیناً تا خاص تا بخون کے یہ خاص تا بخون کے. اس آئیزے یو اعتراض دادے چی گورا سلیمان علیہ السلام سنگ دا بادشاہی سوالوں کو دا خود دنیا دا سیا دنیا دا سیا نو دا غی جواب خو آسان دے چی گورا سلیمان علیہ السلام کا بادشاہی غوختی دا نو دا دا پارا دا عدل او دا انصاف او دا پارا دا اشاعت دا دین غوختی دا. نو پدی کی سا خبر دا صحیح دا جی لکه څنګه چې نن سبا بعضې خلک وی که نه چې یاره د مولا سړي په اسمبلو کې څه کار دی. مولا کار خالی د جماعته پورې دی بس منبر دی جماعت ته دا د کار دی. وایي غرق چې شکر وباسه چې دا کم په اسمبلو کې دي. که چېرې دا نه وې نو نن به ستا په ملک کې هغه قوانین او هغه بلونه به پاس کړي چې تا به په چا مخ هم نشو لګولی هر یو عالم چې په خپل کار باندې لګیا دی نو صحیح لګیا دی. صحیح ده جی. نو ایزی هم دا بازو یره څنګه نو منگوی دا بادشاہی چې سلیمان علیہ السلام غوختی دا د پاره د عدل او د انصاف او درېمه دا دا د پاره د اشاعت د دین. بیا دویم اعتراض خلق دا کوي چې یره چلو بادشاہی غوخته نو دا ولی وی چې یره زمانه رستو چاله ورنه کی دیکھو خو حسد اخکاری منگوی لکه حسد نشته دی. سلیمان علیہ السلام داسی بادشاہی راکی چې هغه زما لپاره معجزه وي او یا ساته معجزه د پیغمبر پورې خاص وي بل چا سره نه. د دې دا مقصد دی. یا دویم جواب علما دا کوي چې یاره سلیمان علیہ السلام چې دا وی چې لأحد من بعدی نو د دې دا مقصد نه دی چې یاره نور علما ورکوي بلکہ مقصد دا دی چې الله مالا کامل بادشاہی راکی. لکه څنګه زمون شیخ بوی کنا یو سړی تاسو الله دې تانه لوی عالم جوړ کی داسې لوی عالم چې بل نه. نو د دې دا مقصد نه چې خدای دې نور عالمانان کینا خو مقصد دا چې تا دې خدای پورا عالم کی. دا مقصد دی. صحیح ده جی. نو ورپسې ځکه یې وی انکا انت الوهاب یقینا تا خاص تا بخون کے خاص تا بخون کے. نن سبا خلق وی کنا وهابی نو صحیح ده کنا منگ وهابیان یو کنا وهاب د چا صفت ده چې څوک الله والا دی وهاب والا دی هغه وهابی دی. دې کې خو خبره نشته ده خدا خلق پا دی پوئی نا نو زکایزے ہوئی انکا یقیناً تا خاص تا بخون کے
ورپسې ګوره د دعا د قبولیت خبره کوي پس تابع کړه منګه دلر هوا تجری بامره چې طلب په حکم د باندې روحان نرم حیث اصحاب چرتب چې قصد او اراده د سلیمان علیه السلام وا چې چرتب چې د سلیمان علیه السلام اراده قصب او هغه طرف ته بتله ورپسې وی والشیاطین او شیطانان او تابع کړو منګه شیطانان هر تعمیرګر او غپا وهونکی والشیاطین او تابع کړو منګه کل هر یو تعمیرګر لکه سورة سبا کې تاسو ویلو او هر یو غپا وهونکی چې سلیمان علیه السلام لپاره به ملغلر ادا قیمتي دغه بیرغ کول نو ځکه یې وی والشیاطین او تابع کړو منګه هر تعمیرګر او غپا وهونکی او یا ساته د نبی علیہ السلام هم تابع دا شیطانان بخاری حدیث تے گا نا نبی علیہ السلام اس کو شیطان راگے وسوسے اچولو کوشش کو نبی علیہ السلام چکل سلام اگر دو نورایو نہیں ہوا پستانا پورے وہ تڑا استانا پورے چکل دا سار ٹیم نیجو شو نبی علیہ السلام پرانا دو نبی علیہ السلام اجرمی غواری چی دقا شانتی دی بند پریدما چی سار دا صدا اے دا مدینی دا والا لو بے اوکی خو چونکی زما سلیمان علیہ السلام دعا غوختی ہوا نو خلقو کی با وهم پیدا شی چیر دا دعا چرتا قبول شوی ندا زوی روک شزا نو یا ساته زکای دی وی واخرین او نور تړلې شوی په زنجیرونو کې په زنجیرونو کې یا خو دو مقصد دی یا خدا چا بچ سرکشی کولا هغوی به سلیمان علیہ السلام په زنجیرونو کې دغه کړه یا د سزا په تور باندې چې کم بنو هغه تینا مراد دی نو څه کایځي وي واخرین او نور تړلې شوی په زنجیرونو کې هاذا اطاعنا ودا ورکړه دا زمنګا دا عطا دا زمنګا فمنن او امسک یا احسانو کا یا بن کا دوی لارا فمنون یا احسانو کا یا بن کا دوی لارا بغیر حساب بی حساب دا بغیر حساب دا چاس را دے دا هادا عطاء ناس را دے دا ورکڑا زمنگ دا بغیر حساب بی حساب او بعض وینا دا فمنون او ام سکس را لگی کا احسان کئی او کنا بندائی نو پدی کی تاس را حساب کتاب نشتا صحیح دا خدا رومبنے توجی زیادہ بہتر دا چی دا ولگو دا هادا عطاء ناسر صحیح دا جی نو زکایزے ہوئی وَإِنْ أَلَوْهَا او یقیناً دلر عندنا زمن سخا لذلفا خامخا مقامو خامخا مرتبہ دا وحسن مآب او خیستہ زید جنت خیستہ زید جنت نو تردیز پوری واقعہ دا حضرت سلیمان علیہ السلام تا واوریدا او یقیناً دا هم پدی راوڑا چیو گورا سلیمان علیہ السلام هم اللہ تعاجز دی و مختاج دی اوز بلا واقعہ راوڑی دا حضرت ایوب علیہ السلام صحیح جی نو قرآن کریم ہوئی وَذُكُرْ عَبْدَنَا او یاد کا بندہ زمنگا ایوب علیہ السلام کلا جی فریاد کرے رب اخپلتا انی بے شک آنز چیما رسیدل کری دی ماتا یا رسول کری دی ماتا شیطان بے نصب و عذاب پستو مانتیا او پا تکلیفنو باندی پستو مانتیا او پا تکلیفونو بان علماوی دا بینوس بین ندی دا دین عام مرضون مراد دی او عذاب نا مراد جسمانی یا روحانی تکلیفونا بعضوی چیارا بینوس بین نا مراد جسمانی تکلیف و عذاب نا مراد مالی تکلیف صحیح دا جی خبار حال ایوب علیہ السلام بیمار وہ ولس کالا یا اتلس کالا ددی خبرینا انکار نشتا خو ہاں دمرا یاد ساتا ہے چی دا حضرت ایوب علیہ السلام بیماری حد تنفیر تا نوا رسیدل حد تنفیر تا نوا رسیدل یعنی نفرت اگا حد تا نوا رسیدل وہ سب بیماری ہوا قرآن اور حدیث دا غیب مبارک سندی ویلا نو چی قرآن اور حدیث پی سندی ویل نو زمان سکار دے چی منگ پا کی گوتی ہوو
ها چې دا بعضې خلک کم وي چې یاره په بدن کې چینجي وشوه او بیا ټولو پرېښودوه او دی په چټۍ کې رانغښتی شوه په یو ګوټ کې پروت وه او دغه چلوه پلانکې چلوه چینجۍ به بدن نه ارتاو شوه ده به راچوت که بیا به یې کېښوده چې دا ستا روزي ده پلانکې دی فلانکې دی وایه غول خورې غول 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 خورې غول خوره غول خورې زما ایمان او عقیده ده چې پس د وفات نه هم انبیاء علیہ السلام جسم مبارک دا بالکل محفوظ صحیح سالم دا پروت وي پس د وفات نه هم چینجي نه نو په ژوندي پیغمبر کې څنګه چینجي وچوس خامانه په ژوندي پیغمبر کې څنګه وشو دومره صبرناک وه چینجې به کته ارتاو شو هغه به راچوت که وایه راچوت به یې که ستا په دې خوله کې به واچوئ چې دا غول خور دی غل خوري نو یا ساتي دا اسرائیلی روایت دی بیشکه ایوب علیہ السلام بیمار وو انکار نه کوم د دې خبرې نه 12 کاله یا 18 کاله بیماری تیره کړې وه خو دا بیماری د نفرت حتی نه ورسېدل لکه کم خلک بیانې او د بیماری په باره کې قرآن او حدیث څه نه دي ویله نو ته پکې کم راچوتېږي اسرائیلي روایت پیش کوي نو یاد ساته داسې بېهوده خبره ده چې ټولو پرېښودوه یوه کور والا اوسره وه په چټۍ کې دی رانغښتې وه هغې به کار کوه راوړله به ډوډۍ ادله به یې خولې کې ورکوله بدن یې د چینجو ډک پروت و لا حول ولا قوة الا بالله د پیغمبر او ژوندی پیغمبر یا ساتئ عزتمندو دا اسرائیلی روایات دي تفاسیرو طرف ته نظم ورنه تفاسیرو په دې هغه آپریشن کړی دی چې حد پې تمام دی حد څه دا نه ویم چې یاره په تفاسیرو کې به د دې متعلق څه نه خو تفاسیر دا دې لپاره ذکر کوي چې تا ته ووایي چې په دې آیات په باره کې دا وینا هم شوې ده دا هم شوې ده دا هم شوې ده دا هم شوې ده نو تا خپل د علم مطابق صحیح خبر راواخله که زه دا نه وایم خبره یاد ساته ایوب علیہ السلام بیمار او 12 کاله یا 13 کاله بیماری تیره کړې ده خو د هغه بیماری حد تنفیر ته نه ده رسېدلې صحیح ده جی اوس بیماری څه وه موږ ته پته نشته خو دا چینجو دا خبره دا اسرائیلي روایت دی او یاد ساتئ د ایوب علیہ السلام دا بیماری چې وه دا امتحانن وه دا ولې وه دا امتحان پې څنګه راغی په دې کې هم خلکو د ځان نه خبرې جوړې کړلې دې روانو یو سړي سره ګېډۍ وه د هغه نه ګېډۍ راوغورځېده ده ورته چوت نه کوه الله ته دا خبره ډېره ناخوښه شوه لا حول ولا قوة الا بالله څه لګیا دي وایي نو څوک وایي نه د ډېر مالدار او د ده په ګاونډ کې یو غریب و ده به د هغه خیال نه کو وی الله ته دا خبره خوښه نه شوه لا حول ولا قوة الا بالله ښایسته خبره تفسیری مدارک کړې ده هغوی ګوره ایوب علیہ السلام ابتلا شوې وه خو دا ابتلا په بیماری شوې وه او دا ولې شوې وه وجه یې څه وه لرفع الدرجات درجات د بلند کولو لپاره او خلکو ته دا څرګندولو لپاره چې وګوره زما ایوب څومره صبرناک دی بس نورې ګوتې مه وه زما ایوب علیہ السلام څومره صبرناک دی خلق لګیا دي څوک ګېډې ارتاو شو څوک وي په چم کې په ګاونډ کې غریب وه خدای رسول ته وګوره سړه لرفع الدرجات ابتلا مرض په اعتبار خدا ابتلا ولی لرفع الدرجات درجات بلندولو لپاره خلقو ته الله خودله چې وګوره ایوب علیہ السلام څومره صابر دی څومره صبرناک دی څومره صبرناک دی صحیح ده جی ورپسې ګوره خلق بیا وایي که نه اذ نادا ربه کله چې فریادو کو رب خپل ته انی بېشکه زه چې یم چې رسول کړي دي ما ته شیطان رسول کړي دي ما ته شیطان څه
بے نصب و عذاب ستومانتیا یا ستڑیوال او پا تکلیف باندی یا مرزونا او تکلیفونا. نو ایز نسبت چاہتا کو شیطان تا کو ولی کو وی آسی کو ستا پا کی سکار شتا خدا جواب نہ دے خیستہ جواب دا دے وی دا زکاو کو چی دا پیغمبر پا تکلیف شیطان خوشحالی کی. پیغمبر پا تکلیف سو خوشحالی شیطان. اے ایوب علیہ السلام مقصد داو چی ہے شیطان خوشحال شو شیطان پہ خوشحال شو زکا چی دا پیغمبر پا تکلیف شیطان خوشحالی گی نو زکا پدی وجہ نسبتوں کو. یا دویم خبرہ اے بنسب و عذاب کی اے بیماری یا تکلیف ددی نسبت اللہ تا دا سوی ادب دے گا نا. نو دا سوی ادب نا زان بچ کولو لپارا نسبت چاہتا ہو کو اللہ تا ہو کو ختم خبرہ دیکھی سپر زول دی. اس دا پا کم اعتبار علماء کرام ہوئی مفسرین ہوئی وی دا کور والا وا اگر روانه وا شیطان په شکل د انسان او د طبیب دغه مخې له راغی او هغې ته وینا وکړه چې یاره ستا خاوند به جوړ شي خو ته یو پیسخورې په نامه د حارث قربان کا. بعضې وایي چې نه هغې ستا خاوند به جوړ شي خو خالی دومره قدرې ته ووایه چې دا تا جوړ کو دا تا جوړ کو او یقیناً خخ تفاسیرو دا خبری ذکر کری دا تا جوڑ کو. نو چی کل دا کور والا رالا نو ایوب علیہ السلام تا ویناو کلا چی پالار راتلم یو خس سڑے راتا ملاو شو او دا سی خبر اکری. ایوب علیہ السلام خو پوشو چی دا خو شیطان لعینو. نو اغلا اے پدی باندی لگوانی کار وراغے اگا ورطا قسم غول قصد جوڑ شم زبطالا سل اگا جنبک کی دی قصدی اگا برا پریدم چیر دا سی خبرہ نو آغا طرف تا اشارہ کئی چیر آغا وسوسو طرف تا چیر دا سی معاملہ رالا نو زکائی زی وینا کئی اذن آدھا ربہوں انی اذن آدھا کل آنچی فریادوں کو رب اخپلتا بے شکا زچئیما رسیدل کرید ایماتا شیطان پستڑی والی او پا تکلیب باندی. دعائے قبول شوا اللہ ورتے اوہا اخپا اخپلا اوہا دا اخپا اخپلا بعضی ددیزے نا وجد ثابتی سوکتی نا رق ثابتی بیا تفسیر قرطبی گورا چی پتہ در تو لگی بیا گورا گا اخپر اپریدا اے یوزل اے دا سر اپریدا نو دا وجد شو اے دا سی یوزل اپریدا دا رق شو یا دویم خبره ایوب علیہ السلام کو چې اخبر اپری خوله کنه نو هغه په حکم د الله غزین اوبر او خپل نو تسراو باس رورا خو الله دې رحم وکي. نو ځکه ایزه وای او اخپا اخپلا هذا ودازه دلامبلو دے باردو و شراب او یخی ابو دسکلو دی دا زید لامبلو او یخ اوبو دسکلو دی. صحیح جی اے پا لامبلو سرا ظاہری امراض اے پسکلو سرا باطن چکم مرضون دی اغبا لنش اس دا یو چی نوا کدووی خود تفسیر حلمانی والوی دا یو چی نوا دسکلوم و دا لامبلوم و بعضی وینا دا دو چینی وی یو یخوا اغا دسکو لپاروا یو گرم و اغا دا لامبو لپاروا خبر ختمه. نو زکایزه وی ووهبنا له او ابخ منغا داتا اهل انددا ومثلهم او مثلهم او پمثل انددی تیسرا نور رحمت منا دا وجه دا رحمت زمنا و ذکر او نصیحت دی لئولی الالباب دا پار دا خاوندانو دا عقل دا پار دا خاوندانو دا عقل. اس ایوب علیہ السلام قسم خوللے دے قسم خون پورا کولی نو اللہ ایوب علیہ السلام تا تدبیر خی دیتا حیلہ نوی دیتا تدبیر ہوئی. صحیح دا جی او بیا دا تدبیر اگورا تفاسیر طول تفاسیر ہوئی وی وکان خاصتا لی ایوب دا خاصو دا ایوب علیہ السلام سارا دا خاصو
دا خصوصیت د ایوب علیہ السلام. لہذا د دینا اے د هیله د اسقاط نه باندې استدلال کول یا دلیل کول دا کم عقلتیا ده مړه، دا کم عقلتیا ده. آئیزه وی اے دا تدبیر دا ورطا اللہ خولیو، اللہ ورطا وینا اکڑا وخذ بیدیکا انیسا پلاس اخپل کی یو جنبک، شیخ القرآن بھی جنبک، او شیخ غلام حبیب سے بھی وخذ بیدیکا او انیسا پلاس اخپل کی یو جاڑو دا مشکنو، یو جاڑو دا مشکنو یا یو جاڑو دا بینت، دا چکمی جاڑو گانی تھی او دقه چې د ایر اپریډ نو پاګه کې غسلی کنه تا خو ویلو چې زبدي سل دغه ایر اپریډ نو زکای دی وی فضرب پس اوه پدی باندې بی بی اخپلا او ما خانس کېگا او ما خانس کېگا ان وجدنا یقینا منته اومنگا دا ایوب علیہ السلام صابرا صبرناک نعم العبد سخیستا بنداو انه اواب یقینا دا ایوب علیہ السلام اواب رجوع کون کے وہ اللہ تھا، رجوع کون کے اچھا تھا اللہ تھا. یا ساتھائی ما تاستوی چی دا سو تدبیرو، دا سو تدبیر او دا دا چا سره خاصو دا ایوب علیہ السلام سارا. صحیح دا جی. او کسو کوئی چیارا دینا حیلہ دا غی اسقاط مراد اخلی مرورا یو گورا وی ایوب علیہ السلام حیلہ نوا کرے وی غرقشی دا تدبیر ہویا او دا تدبیر چیو کنا دا ورطا اللہ خود لیو. صحیح دا جی. او دویم خبره اے حیلہ چی دا کنا دا پیوسو قسم بانی دا. یو حیلہ اے دا پارا دا دفکولو دا ظلم دا مظلوم نا، صحیح دا جائز دا. یو حیلہ اے دا پارا دا حاصل اولو دا مباح یو سیز، لکه مثال پا طور باندی یوسف علیہ السلام اخپل رور دا بچاو اے دا اخپل دا زان سر پاتے کی یو مباح عمرو کنا اے لوخے کے ہو. صحیح دا. او یو حیلہ چی دا کنا اے حرام و ناروا دا حلال اولو لپارا دا دا نشتے رو را، دا نشتے رے. یہ ردوی منگویو یو حیلہ اے دفع دا ظلم دا مظلوم ندا لکه سنگا چی آئیزے دا ایوب علیہ السلام کور والا مظلوم دا کنا غریبی دا سبتا وا. اے یو حیلہ اے دا پارا دا حصول دا اے مباح سیز لکه سنگا چی یوسف علیہ السلام کرو. او یو حیلہ دا پارا دا حلالولو اے دا حرامو اے دا نارواو اے دا رواکولو لپارا دا نشتا دے. او ته چې کومه حیله وای کنه بیا په هغې باندې کتابونه وګوره، فتاوی وګوره چې هغوی پیسې ویل دې بزر وی قاضي خان ذکر کړله، قاضي خان خو له شرایط ذکر کړلي ټټو وایه. نو ځکه ایزې وی یا ساته دا تدبیر او بهترینه خبره داده. نو ځکه ایزې وی ان یقینا منته اومنگا دا ایوب علیہ السلام صبرناک نعم العبد سخیستا بنداو انه اواب یقینا دا ایوب علیہ السلام اواب رجوع کون کے اللہ تھا، رجوع کون کے اچھا تھا اللہ تھا. نو اگورا دا واقعات ذکر کئی تا تھا دا دید پارا چے اگورا انبیاء ہم اللہ تا آجز دیا اللہ تا محتاج. وذکر عبدنا وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب. انشاءاللہ پدی باندی سبا اللہ رب العزت زمان دا درس پاخپل دربار کے قبول و منظور کی. بالخصوص زما د مور او پلار لپاره، زما د نیا نیکونو لپاره، زمونږ د تمام اساتذه کرامو لپاره، د تمام مشیوخو لپاره، د تمام اهل حق علماو لپاره، طلباو لپاره، طالباتو لپاره، د تمام اهل حق علماو لپاره، طلباو لپاره، طالباتو لپاره، ستاسو لپاره، ستاسو د مور او پلار او د نیا نیکونو لپاره، زمونږ دپاره، زمونږ د اهل و عیال لپاره، زمونږ د وړو لپاره، زمونږ د کور والو لپاره اللہ رب العزت تی ذریعہ دا میجاز، ذریعہ دا خلاصائی، ذریعہ دا بخانی ہو گرزائی. اور جس عمر مسلمانان دا دنیا میں رخصت شوی دی اللہ دا ټولو بخانو ہوگی، اللہ دا ټولو درجات بلند کی، اللہ ټولو لا کورنو لا دا زر صبر ورکی. اور جس عمر بیمار دی اللہ ټولو لا شفاء کاملہ ورکی، صحت کاملہ ورکی.
خاص کر زمنګ بچي بیمار دي دغه لپاره دعا کوي چې الله دې له شفای کامله او صحت کامله ورکړي. دغه شانتي زمنګ عبدالشکور بای بیمار دي شټور والا، دغه لپاره دعا کوي الله دې له شفای کامله صحت کامله ورکړي. دغه شانتي زمنګ یو خیسته عالم دی مولانا شفیق الرحمن سے غړای والا، هغه بیمار دی، دغه لپاره دعا کوي چې الله دې له شفای کامله ورکړي. زمنګ د مصطفی مولوی صاحب ناشته د لپاره دعا کوي چې الله دې له شفای کامله صحت کامله ورکړي. نور چې څومره بیمار دي زمون په دې درس کې کمی تور سره خويندې مایندې راغلي، یا په دې چمګاون کې څوک بیماری، یا په دې علاقې کې څوک بیماری، الله دې ټول له شفای کامله او صحت کامله ورکړي. او چې څومره پریشان دي الله دې ټول پریشانی په خوشاله بدل کړي. او چې څومره بیا اولاد دي الله دې ټول جوړې د اولاد د نعمت لړکړي. او چا چې نارینه اولاد نشته الله دې هغه جوړې د نارینه اولاد د نعمت لړکړي. او چې کوم اولاد والدي الله دې هغه اولاد سره زمونږ د اولادنا الله دې خپل په دین کې قبول کړي، الله دې خپل دین صفایان جوړ کړي، الله دې خپل پیغمبر صحیح عاشقان جوړ کړي، الله دې خپل مور او پلار صحیح فرمان بردار تابعدار خدمتگار جوړ کړي، الله دې موږ ټول خپل په دین کې قبول او منظور کړي، الله دې موږ د ټولو ګناهونو معاف کړي، الله دې موږ د ټولو خاتمه په ایمان باندې نصیب کړي. او خاص کر په وخت ځن کدن دا خیسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله دې موږ په جواب باندې دا جاری او ساری وساتي. واخر دعوانا الحمدلله.